الله بددی تعالی اجر درکې ته چې گاډۍ ته ولاړې اوازونه کوي دا عبادت دی ښه په دې به الله ته بخي ښه تا ته خپلو بچو له حلال رزق ګټې ښه صحابي راغی لاس یې پولی شوي وو نبی علیه السلام ورته دا ولې وی دا بچو له حلال رزق ګټم لاسونه مې پولی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی الله دله جنت واجب کړی دی ښه د دې په وجه به الله جنت ته بوځي دا ته خپلو بچو له حلال مزدوري ګټې نو کی حلال مزدوری خو کی دوکه او دروغ او قسمونه خوري ایمان یې پکې کې خود ایمان ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي په غونډه دنیا کې ناکاره ځایونه چې دي هغه بازارونه دي بازارونه قسم په دې کې دی دوکه په دې کې دا دروغ په دې کې دي ای نبی علیه السلام فرمایي ای تاجرانو ای دکاندارانو مونږ هم خیر خوایو مونږ درته تجارت خیو خو صحیح تجارت درته خیو ګټه کوه صحابو ګټه نه وکړي صحابو اغستل خرڅول نه کړي نبی علیہ السلام فرمای التاجر الصدوق الامین کم تاجر چې رښتینی او امینی د امانت خیال ساتي او رښتینی مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا تاجر با په میدان محشر کې د انبیو په لین کې ولاړی التاجر الصدوق الامین اغه تاجر چې رښتینی وي اغه دکاندار چې رښتینی وي امین امانتدار وي مع النبیین د قیامت په ورځ به د انبیو په لیست کې ولاړی د انبیو سره به الله حشر کوي د انبیو په ډله کې به ولاړی زوم تجارت کوه خو ایمان پکې کې نه دی ښه تجارت کوه خو دوکه مه کوه نن دوه شریک کاروبار کولی شي هر سړی بل ته وصیت کوي کاروبار د چا سره په شریکه شروع نه کې خیال وي وایي که نه وایي نو دا به ضرورت راځي نه خامخا به یو د بل سره مال شریکوي نه ضرورت به د شرکت راځي نه خو نن ولې شرکت نشي کولی دا شریک دته غل دی او دا شریک دته غل دی کنی چې صحیح شرکتی حدیث مبارک کې راځي الله پاک ثالث الشریکین چې دوه کسان شرکت وکي نو الله وی دریم شریکی زه شمه چې دوه کسان په یو مال کې کاروبار کې څه وکي شرکت وکي نو نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین وی چې ثالث الشریکین دریم شریکی زه شمه دوه داشي او دریم زه یمه خو د هغې پورې یمه چې د څو پورې د یو ملګري د بل سره خیانت نه کړي چې کله یو ملګری د بل سره خیانت وکړي رب العالمین وایي زه ترې نه وځمه بس خبره ختمه ښه نو څومره خیانت شروع یو ملګری یو شریک د بل شریک سره څومره خیانت کوي یو شریک د بل شریک تباه که تباه ځکه یو کس د بل سره شرکت نشي کولی کنی دا دوه شریکین چې صحیح لګیي نو دریم شریکی د الله ذات دی ښه په دې کې بیا برکت دی خو هغې پورې یم چې څو پورې د یو ملګري د بل سره خیانت نه شروع چې خیانت یې وکړو بس خبره ختمه چې خیانت یې وکړو خبره ختمه ښه خیانت چې دی دا په تاجرانو کې ډېر زیاتي ښه دا ډېر زیاتي ښه مه کوه داسې مه کوه په معمولي طول به دې څه وشي حیات الحیوان کې لیکلی دی دا یو کتاب دی وی عیسی علیه السلام په لاره روانو شیطان وله مخې له ورغی پنځه خرې روان کړي وه بارونه یې پې عیسی علیه السلام ورته وی څه کوې شیطان ته وی سودا خرڅومه دې خرو باندې مې بارونه ایښي دي دا سوداګانې دي هغه خرڅوم وی ښه وی په دې خر څه دي وی په دې خر ظلم پروت دی وی دا به په چا خرڅوئ وی دا به په بادشاهانو خرڅومه ښه چې بادشاهي نم نو ظلم به پې خرڅوم چې بادشاهي نو هغه ظالمي چې بادشاهي نو هغه ظالمي وی دا ظلم په بادشاهانو خرڅومه وی ښه دې دویم خر باندې دې څه بار کړي دي وی دې کې مې دا دویم خر چې دی په دې کې مې تکبر یخی دی کبر پکې پروت دی وی دا کبر په چا خرڅوئ وی دا په جواهراتو والا څوک چې د جواهراتو ملغلرو کار کوي دا تکبر دا کبر په هغې خرڅومه تکبر وی ښه وی په دې دریم خر دې څه یخي دی وی په دې مې حسد یخي دی حسد هم خرڅومه وی دا حسد په چا خرڅوئ وی دا په علماو خرڅومه حسد په علماو خرڅومه ښه چې دې د یو بل سره بیا حسد شروع وی حسد په علماو خرڅوم
رب زمونږ ته حفاظت وکړه، رب مونږ ته بچ کړه، رب حسد وې دا په علماو خرڅومه، حسد به په علماو خرڅومه. وی په دې بل خر د سره څه پراته دي، وی په دې خیانت پروت دی، وی دا خیانت په چا خرڅوي، وی دا به په دکاندارانو خرڅومه، دا به په تاجرانو خرڅوم. ربه زمونږ دکانداران ربه د خیانت نه محفوظ کړه، ربه مونږ علما د حسد نه محفوظ کړه، ربه د دې سوداګانو نه مونږ بچ کړه، ربه زمونږ به څه حشري. حدیث مبارک کې راځي چې پچا کې حسد پروتي د 51 به د نیکو نه خالی پروتي، ښه د نیکی کوي او حسد ورله ختموي، نیکی کوي او حسد ورله ختموي. په پنځم خروي څه پراته دي، دا پنځم بار د څه دی، وی دا مکر و پریب دی، مکر او پریب، دوکی او بانی او مکر و پریب. وی دا به په چا خرڅوي، وی دا به په زنانو خرڅوم، مکر و پریب به زه په زنانو خرڅوم، دوکی او دړاکی او بانی او دروغ او دا به په زنانو خرڅوم. رب العالمین زمونږ ته نه حفاظت وکړه، رب مونږ بچ کړه، رب مونږ د دې نه محفوظ کړه، رب دا ډېره لویه ګناه ده. الله دې ته زمونږ حفاظت وکړي، بس الله دې مونږ کې ایمانداری پیدا کی، ښه چې کومه بیه کې قسم وخوړه شي د هغې بیې نه برکت اوچت شي. د الله د نوم د بیو دپاره دی، دا د قسمونو دپاره دی، دا د سوداګانو د خرڅولو دپاره دی. امام صاحب رحمت الله علیه کېناست، دوو کسو منځ کې فیصله کوله، یو وی په دم حق دی، بل وی په ما نشته. امام صاحب دته وی ګواهانو ښایي، وی نشته را سره، نو چې ګواهان نه نو منکر لره قسم دی. امام صاحب هغه ته وی ته قسم خورې، هغه وی وی خوره، چې په قسم اراده وکړه امام صاحب پسې پاس وی قسم مه خوره، ستا څومره مال دی، هو دا واله، خو زما په مخ کې په مال د الله په نوم قسم مه خوره، زما د الله په نوم. او نن چې دکاندار سودا خرڅوي نو لس قسمونه او قرآنونه په یو سودا کې وخوري، لس قسمونه او قرآنونه په یو سودا کې وخوري، دا ډېره زیاته ګناه ده. دوکې نه کوو، د مؤمن په شان کې به دوکه نه وي، ښه دی به صفا سوتره سیده د یو لارې سړی. او تاسو ګورئ لیدلې کتلې خبره ده، څومره چې یو دکاندار صفا معامله کوي دومره یې کاروبار هم ښکلی چلیږي، دومره یې کاروبار هم ښکلی چلیږي. الله وله ښکلی حلال او پاک رزق الله درکوي، ولې حرام رزق کوي. او بل دکاندارانو ته وامه، ای دکاندارانو، ای تاجرانو، چې کله اذان وشي او تاسو دکان کې ناست یې نو تاسو ته پته نه وي دا د آخرت د ګټې ټیم شروع شي. د پورې د دنیا ګټه وه او په دغه ټیم کې مؤذن وي حی علی الصلاة حی علی الفلاح، جماعت ته راشه، ای دکاندار راشه، د آخرت د ګټې ټیم دی شروع دی. نو په دغه ټیم کې دله ګاک راشي چې دی وایي درځمه او درځمه او درځمه، چې ګاک روزخطي او جماعت ته راشي نو د جمع مونځ تی شوي، نو دی چې مونځ وکړي ځان له نو دا یو په یو شو، او کم دکاندار چې راغی او د جمع سره وکړو دا یو په 20 باندې شه. څومره لویه ګټه د آخرت ته نه لاړله. ښه ته د دنیا ګټې کوي، خو چې وایي کله اذان وشي بیا زما د آخرت د ګټې ټیم شروع شي. دنیا به ګټو خو د آخرت نه به لاس نه ینځو کنه، د آخرت بیلات خو به نه کوو کنه، د آخرت بیلات به نه کوو، ښه صحیح معامله به کوو، صحیح هر چا سره به نیت د خیر خواهی کوو. ښه حدیث مبارک دی وی چې څوک د بار نسیز راوړي او بیا یې په کلي او په علاقه کې په خلکو خرڅوي، لکه دا دکانداران ټول د بهر نسیزونه راوړي که نه، په کلي کې او په بازار کې او په علاقه کې په خلکو خرڅوي په مناسب ریټ. نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین وی چې دې دکاندار له به رزق زه ورکوم، دې د نورو خلقو د رزق ذریعه جوړه شوې ده، د ده به رزق نه بندېږي، دله به زه رزق ورکوم، دې د خلقو د رزق ذریعه ده، الله به د ده رزق نه بندوي، ښه چې د ده نه خلقو ته خیر رسي. نیت د خلقو د خیر کوي. نبی علیہ السلام صحابو ته تقریر کو، وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. بیا وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. بیا وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې دا مؤمن نه دی. صحابی تپوس کو د الله حبیب دا ته څوک یادی؟
وی دا هغه کس یادوم چې ګاونډي د ده نه په تکلیف کې دی، دا مؤمن نه دی، دا مؤمن نه دی. زه هم یوازې به بمونځ خلاص نشو مشره روري، یوازې به روجه خلاص نشم که نه، یوازې به په علم خلاص نشو که نه. دا معاملات دي، دا به د ګاونډي سره جګړم تا ته پیش کیږي. په قیامت کې به ګاونډي د ګاونډي سره جګړم کوي. دا یوازې منځونه به دې نه تلي، دا یوازې حجونه به دې نه تلي، د ګاونډي جګړه درته هم پرته ده، دې به سره جګړه هم کوي. الله مخې ته به دې ګاونډي له د جګړې جواب هم ورکوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم کور کې 3 کارونه شروع شي د دې کور نه برکت اوچت شي. چې کوم کور کې 3 کارونه شروع شي هغې کور نه برکت اوچت شي. یو الصرف فضل خرچي چې په کوم کور کې شروع شي، بل زنا او بل خیانت. دا 3 کارونه چې په کم کور کې شروع شو د دې کور بچو اهل و عیال نه به برکت اوچتیږي. برکت ډیر خصیص دی، خدای دې زمونږ د کورونو نه وباسي. چې اسراف شروع شي، اسراف نن اسراف شته که نشته؟ نالو کې د چاولی نه که نه، روټۍ ای نه که نه. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د دواړو جهانو سردار را دنده شو، مونږ کره کور کې داسې بوچړی د ډوډۍ پروت و، وایي داسې راواغستو، داسې صفا کړو، داسې وخوړو. ما ته بی بی عایشې د خوراک قدر کوه، د خوراک قدر کوه. دا واړه پیخپیک دي په دې چاولو په دې بوچړو، دا مه غورځوئ. که د خوراک نه نو راټولې کو یو سیټ ته یې کېږده، خو په دې خپې مږدئ. دا پیمال کوئ مخه د دې رزق دغه کوئ، اکرام کوئ، اکرام. دا د رزق برکت دی. څوک چې دا بوچړي خوري که نه، څوک چې دا بوچړي خوري، ما تاسو ته ویلي مو کتابونو لیکلي وي د ده په اولاد کې به پاگل نه پیدا کېږي، لیونې به د ده په اولاد کې نه پیدا کېږي. او امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي په احیاء العلوم کې، وی د درستخوان بوچړي چې څوک خوري دا د جنت د حورو مهر دی. مهر د جنت د حورو سره چې نکاح کوي نو مهر د درستخوان بوچړي دی. د درستخوان بوچړي خوره. نبی علیہ السلام ډاګې نه نوړی راواغستله، صفا یې کړله، وی خوړله. بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها ته وایي د خوراک قدر کوه. ویم الزنا چې په کم کور او خاندان کې زنا شروع شوله، د دې سره به سپیرتوب راځي، د دې سره به بې برکتي راځي چې کم خاندان کې شروع شوله. او بل خیانت، چې خیانت شروع شو دې سره به بې برکتي راځي. ته به وایي چې کور کې څنګه خیانت، بس دا تپوس کور کې د بیبیانو نه وکنه چې دې خاوندانو سره څومره خیانت. دا خیانت دی که نه دی؟ خاوند په کم حال دا پیسې ګټلې دي، دی وله داسې لوړه والوځي چې خاوند غریب پې خبر ونه کړي. خاوند به پې خوشحاله نه یو د مال نه به اخلاص کړی، مال به ورله الوزولی. خیانت مه کوئ بیبیانو د زنان، د خاوندانو سره خیانت مه کوئ. کم کور کې چې خیانت شروع شي هغې نه برکت وچېږي. داسې خلقو داسې عبادات یې کړي، موږ به دا منځونه خلاص کړي. بنی اسرائیلو کې 3 کسان روانو، عبادت گزار روانو، باران پې راغی. نو چې باران پې راغی نو یو غار ته ننوتل، نو دې کې غټ غټ راغی، د هغې غار په خوله کې ولګېد، جو مکمل غار بند، 3 واړه دنده ګیر شو. یو بل ته وایي که تا څه عمل کړي الله ته یې وسیله که چې خدای لار کوله وکړي. یو بل ته وایي که تا څه کړي، هسې زمونږ داسې څه عمل شته چې ونښلو چې الله ته ووایو چې ربه پلانې کار مې صرف ستا د رضا دپاره کړه، ما خلاص کړه. یو لاس اوچت کړه، ویې ربه تا ته علم دی چې زما مور او پلارو شیخان، بوډاګان، ضعیفه مور او پلار مې، او ما به ګډې بیزې سره ولې. ماښام چې به کور ته رالمه هله به مې بچو له پی ورکول چې اول به مې په مور او پلار وسکول. نو ربه یو ځل رالمه لیټ شوی ومه، نو چې راورسېدمه نو مور او پلار مې اوده شوي وو، زه یې د سر خوا ته ودرېدم، راویښول مې نه می بېدبي ده، نو د سر خوا ته یې ولاړومه او راویښول مې نه می بېدبي راځي. ولاړومه وی دې کې د ماشومانو مې په خپو کې داسې ترړېدلي دي، ماشومان مې په خپو کې حدیث کې راځي داسې چغې وخلې، په دې خپو کې مې پرړېدل چې مونږ له پی راکړه، مونږ وږي یو، مې هغې پورې نه در کوم چې څو مې دې مور او پلار مې ویسکلي. ربه
او په دې کې سبا رڼا وختله او شپه په مام داسې روڼ شو او په بچو مې هم داسې روڼ شول. خو مای زما بابا چې پی نه دي څکلي هغې پورې پی نه څکمه. ربه که دا کار مې د الله د رضا دپاره کړی نو ربه مونږ ته دا لار کوله وکړي چې څنګه یې ده ووي جو ګډ اپله شو لږ وخوځېد اسمان ښکاره شو اسمان یې ولیده ښه وی وږې شپه مې بچو تېره کړې ده خو مور او پلار نه ډومبې مې وله پی نه دي ورکړي. نن څه حال دی د مور او پلار سره نن څه حال دی. یو کتاب مې کته یو عالم نقل کړي دی وی په علاقه باندې کس تیر شو وی چې تیر شو نو وی یو ځای نه د خر اواز راته د خر اواز راته. د عالم تپوس وکړو دا کوم ځای دی وی دا دغه ځای کې یو ځوان دفن دی داسې ټیم په ټیم د دې قبر نه د خر اواز راوځي. د قبر عذاب الله پاک د ثقلینو نه پټ کړی دی انسانانو پیریانانو نه علاوه دی ته پټ دی خو کله ناکله الله پاک د عبرت په توګه باندې یو نظارم خلکو ته ښیي. وی د خر اواز تې راته د قبر نه. ما تپوس وکړو چې دا څوک دی وی چې دا یو ځوان او دی چې دفن شوی دی نو ټیم په ټیم د قبر نه د خر اواز راوځي د خر اواز راوځي. وی د به مور چې به ده ته غږ وکړو نو ده به مور ته آواز ورکړو چې څه د خرو په شان نارې وښي ما ته هر ټیم. وی اقه مور یې ورته خیره وکړله او د مور ته دا ویلي نن په قبر نه د خرونو اوازونه راخیږي. دا د مور ته داسې ویلي ښه نن هم د بچو حال لیدلی دی. مور به یې سحر مانځله ویښي او د بچې د مور له څه جواب ورکوي تاسو خبر یې تاسو جواب اورېدلی دی. مور ته نن سپی وی سپی سپی د قبر نه بری د سپو آواز راخیږي ښه او چې مور ته خره وی د قبر نه بری د خرو آوازونه راخیږي او به یې ویني او به یې ویني خو چې کته کوش شي ښه چې کته کوش شي. صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی د مور او پلار څه حق دی د الله حبیبه وی هما جنتک و نارک ام ستا جنت دی ام د دوزخ دی بس که یا به جنت کیږي یا به دوزخ کیږي بس ډیر خیال کوئ ښه ځوانانو ډیر خیال کوئ. اوسني ځوانان په چرچه کې نه پوهېږي د خولې نه ډېر ناکار الفاظ مور ته وځي پلار ته یې ډېر ناکار الفاظ وځي. بچوړو خیال کوئ. نو هغې بل پکې څه وی وی ربا زما د تره لور وه او ما ترې نه د ګناه مطالبه وکړله نو هغې ما ته وی چې دومره پیسې راکړه نو ما مزدوري وکړه هغه پیسې مې پیدا کړې امې د تره لور ته ورکړې وی چې د تره لور سره مې د ګناه اراده وکړله نو وی تره لور مې راته وی چې اتق الله د الله نه ویریږه اتق الله د الله نه ویریږه باز رب ما په اقه ټیم هغه ګناه پرېښې وه ربه اسباب راته برابر وو پیسې مې ورکړې وې خو وی چې اتق الله هغه ټکی مې په زړه ولګېد ربه ستا د یرې مې زینا پرېښودې وه که دا ګناه ما ستا د یرې پرېښې ربه موږ ته دا ګټه خوا وی ګټ ښه خوا شو. غبل وی ربه تا ته علم دی چې ما سره یو مزدور کار وکړو نو د هغه مزدوري داسې لږې غونته دا چاول رخ شو چاول مزدوري لږه غونته چاولو ما وله ورکول چې هو دا د مزدوري دی وی هغه وی چې زه دا نه علم زما ډیره کېږي جو لاړ رانه وی هغه چاول مې وله کرل کروندې تې جوړې شوې غواګانې مې وله پې واغستې لوی کنډکونه تې جوړ شو د هغې لږو چاولونه وی هغه یو ورځ راغې ما ته وی چې زما حق راکه وی ما ورته چې دا کنډکې ټولې روانه وه دا ټول ستا دي دا څه چې دي دا ستا هغه وی چې دا څه وی ما چې دا ستا هغه لږې ور دغه چاول ما سره پاتې شو مې درنه کرل دا ګډې بیزې مې دله پکې اغوستې دي وی هغه کنډکې روانې کړې وله ربه کو دا کار مې ستا د رضا دپاره کړې ربه مونږ ته لار کوله وکې وی ګټ اپله لاړ او دریو ته لار کوله شوه راووتله الله دې مونږ له د صحیح عمل کولو توفیق راکړي ربه مونږ صحیح مسلمانان کې رسمي نه ربه مونږ صحیح مؤمنان کې ربه مونږ حقیقي مؤمنان کې ربه زمونږ د ایمان حلاوت هم نصیب کې ربه خوږوالی د ایمان هم نصیب کې و آخر دعوانا ان الحمدلله. بهلول په لاره روانو نو داسې یو بنګلۍ ولیدله وی دې ته لږ ورخیږه یو شاهي محل و چې وخوت ورته نو دنده د شاهي محل چې کوم سردار دی ملک دی هغه ناست وی بهلوله څه کوې ویسې دا مسافر خانه مې خوښه شوله رو ختم ورته هغه ورته بهلوله
پسول خبرې کوه. دا مسافر خانه نه ده، دا شاهي محل دی. اخوا دی خوا وګوره، دې ته مسافر خانه وایي. دا مسافر خانه نه ده، دا شاهي محل دی. بالول ورته وایي نه، دا مسافر خانه ده. دا د مسافرو د شپې د تیرولو ځای دی. هغه ورته وایي بالوله دا شاهي محل دی. وی خطا نه تپوس کومه، دی شاهي محل کې ستا نه مخکې څوک و؟ وی زما پلار. وی د هغه نه مخکې پکې څوک و؟ وی د هغه پلار. نو خو وی دې ته مسافر خانه وایي که نه چې نن پکې د یو شپه یو سبا پکې د بل شپه. ستا نیکه و هغه تې لاړ، پلار دې راغې هغه تې لاړ، ته پې رالې ته به تې لاړ شي، سبا به دې بچي. بس دا تې مونږ روان یو، دا ټایل بل ته پاتې کېږي. دا ټولې مسافر خانې دي، دې کې یوم زمونږ حقیقي کور نشته دی. دا ټولې مسافر خانې دي او دا به رانه پاتې کېږي. لږ ژوند هم پکې دی، هغه پکې د مسافر په شان تېروه. او دویمه خبره یې راته وکړله چې او عابر السبیل، یا د مسافر په شان ژوند کوه، یا د لارې تلونکې نه دا په لاره چې رواني د ده په شان ژوند په دنیا کې کوه. په لاره چې سړی رواني دی اوبه څکي که نه څکي؟ څکي. مونږ وایو اوبه څکه. ډوډۍ خوري که نه خوري؟ خوري. نو ډوډۍ هم خوره، اوبه هم څکه، کپړې مه اغونده. خو د لارې مسافر چې رواني دی که هر څومره ښکلی کلی وویني دی ورته پاتې کېږي نه مړه. وایي دا ما ته مخې ته منزل پروت دی، پردی کلی دی، دا خو لار ده. ړه نه کلکوي رواني، چا سره پخه مرګتیا نه کوي، بس تیریږي رواني. نو او عابر السبیل، نبی علیہ السلام راته وی د لارې د تلونکي په شان ژوند تېرول. څنګه چې په دې دنیا کې یو سړی په لاره رواني، اوبه او چای روټۍ کوي، خو مخې ته رواني، ړه نه کلکوي، د چا سره پخه مرګتیا نه کوي. نو داسې تم په لاره زه ته آخرت طرف ته روان یې. سفر شروع دی، سفر شروع دی. آخرت طرف ته نږدې کېږو، نږدې کېږو، دنیا نه لرې کېږو، منزل ته روان یو. کور ته نږدې شوي، کور ته نږدې شوي. سفر روان، سفر روان. وی د مسافر د لارې د تلونکي په شان ژوند کول. سوري تکینی دمه وکړي، ګینټه نیمه سوری حاصل کړي، خو بیا پاس راحت حاصلوه، ژوند تېروه، خوړه مه کلکوه څنګه چې د لارې تلونکي زړه نه کلکوي. داسې زړه مه کلکوه او مخې ته روان شه، تک کوه تک. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نام علی حصیر، نبی علیہ السلام اوده شوی په یوه چټایۍ باندې. هغه چټایي د کجورو د دې سانګو پاڼو نه جوړه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را پاسېدو نو په وجود کې نښې جوړې شوي وي د هغه پاڼو د وجې. صحابي ورته وایي د الله حبیبه ته حکم نه کوې ما ته چې یوه نرمه بستره جوړه کړم، ستا ښکلی نازبین وجود دی، ته ورشه د بادشاهانو تماشې وکړه هغه په کومو بسترو کې وخت تېروي، کومو نرمو نرمو بسترو کې وخت تېروي. ته وینه که نه څه ژوند تېروي، تاسو وینئ نه خپله کومو گاڑو کی سفری کوي، کومو بیلډینګانو کې اوسېږي، خبر هم نه دي، د شپې او د ورځې پته ورته هم نه لګي چې بار غارمه شته که نه، بار ګرمي شته که نه، خبر هم نه دي، د ورځې او د شپې نه دي خبر. داسې راحتونو کې ژوند تېروي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي وایي ښکلې بستره دله نه جوړومه نرمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو جواب ورکړ. نبی علیہ السلام صحابي ته وایي مالی وللدنیا، مالی وللدنیا. مونږ پښتو کې وایو زما او د یو بل سره سویمه ده، زما او د بل کلي سړی دی، زما او سره سویمه ده. نو نبی علیہ السلام راته وی چې مالی وللدنیا، زما او د دنیا د یو بل سره سویمه ده، زه او دنیا په یو بل څه کوم، زما د دنیا سره څه تعلق دی چې ته ماله داسې نرمه بستره جوړه. الا کراکبن، که زما د دنیا سره تعلق شته نو هغه د سور کس په شانتې دی چې یو سور په لاره روان یا تک کوي،
داغه چې د لارې سره څه تعلق دقه تعلق زما د دنیا سره زه خو سورې به روان یم آخرت طرف ته روان یم د دنیا سره مې د سور تعلق دی قدر الا کراکبن مگر پشان د سور سورې حاصلوما او بس کوما او د سور پشان روانې مخې ته منزل کوم ما ته مخې ته منزل پروت ما ته مخې ته سفر پروت الا کراکبن زما حالت پشان د سور دی د سور پشان روان یم په لاره باندې وی د دنیا سره مې دقه تعلق دی نور تعلق مې د دنیا سره نشته دی نور تعلق د دنیا سره نه ساتم دقه شان شاگردان راغلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان وکړ وی چنده راوړی صحابه کرامو چنده شروع کړله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نیم مال راوړو نیمې کور کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوائی ابو بکر صدیق کور دی سپرے خودل کور دی سپرے خودی دی وی اللہ دا اللہ رسول میں کور پرے خودی اس شے میں کور ہر سمی روڑل ما دا چندی اعلان ووری دو اغی بزان لدا اخرت کور آبادو وی دا دنیا دا کور نم تگ دی د دنیا د کور نم سفر دی بهلول پلار کې ناسو چا ورته وی بالول سکے ډېرې قیمتي خبرې به بالول کولې بالول ولی الله وی سکے وی د دې مخلوق او د خالق روغه کومه دا مخلوق روغه د خالق سره کومه نو یې ودې کړله ور سره روغه دې ولا وکړله بالول ورتوی نروغ ونشولا وی ولی ونشولا وی روغ علا کامیابی کی چکل دوارا طرف روغی تا تیاری دوارا طرف روغی تا تیاری نو اگه ورتوی ولی یو ندی تیار وی یو طرف پک روغی تا ندی تیار وی سوک ندی تیار وی دا مخلوق دا خالق سر روغ نکی نن خالق روغ کی او مخلوق نکی توای څنګه الله روغه کی دسی کی نبی علیہ السلام فرمای چې کله سوک د یو ګناه نه توبه وباسي الله هغه ګناه د لاسونه یې رکی د خپو نه یې رکی د ځمکې نه یې رکی او د کرامن کاتبین نه یې رکی تر دې پورې چې وی دا بنده به د قیامت په ورځ حاضریو کې او د په ګناه باندې به یو ګوام دی دسی الله ګناه ختمی کہ گواہ بدی پا گناہ نہیں نو خروغ کی اللہ کن چی دیسی دی گناہ معاف کو تچرے چا سر دنیا کی صلح کے سمر جرگے ولے گے بیا چیم روغ وشینا سروغی نا قرآن پا کی پا منس کی دے ولی وی بیا پتہ نہ لگی عمر بردے اغتا کا خبر زوتی گو ریدہ کار دے کڑے دڑنے نوزی اللہ وی گناہونا بدی ٹول ران کم و ملائکو نبم ییری اور راشما سر رو مخلوق روغه نه کوي بل ورځ بالول تلو په مقبره کې ناس چا ورته وی بالول سکے وی بس د دې مړو روغه د خالق سره کوم نو ودې کړه روغه وی بیا روغه نه کیږي وی ولې نه کیږي وی بیا یو طرف نه دی تیار روغ وی سوک نه دی تیار وی نن خالق روغه ته نه دی تیار دا ټول مړی د الله سره روغه کوي خو الله وی روغه د سره نه کومه زما د روغې موقع چې واغستاسو د ژوند موقع وه نو چې مړه شو بیا به ټول روغه کوو د الله سره خو بیا به الله روغه نه کوي نو سانس ہے تو چانس ہے چې سا شته نو چانس شته الله روغه کوي او چې کله سا نه وه بیا به الله روغه نه کوي نو دا اوس د الله سره د روغې موقع ده ټول ځان له د آخرت فکر شروع کوي ټولې زندګۍ ملیشه او دوبو کې په پیسو په ګټلو باندې تیرې کړلې